دلته دا هم علمیه ده چې ټیکدار خبره کوي نه سرکاري افسر. چکدره ټیمبر مارکیټ چرته چې دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځنګلاتو لپاره صوبایي مشیر پیر مصور شاه هم راغلی او مسلې حل نه کړې. دا هغه لرګې او هغه ګرګې چې کومې دلته راوړل شوي دي او لګیا دي ورستېږي. مطلب دا دی چې کار مثال چې قیمتي لرګي چې کوم نه هغه څنګه دوړه کېږي او څنګه چې لرګي لګیا دي دوړېږي وینې خو نو دغه شانته دا مشینري دا هم دلته کې پرته ده او دغه هم لګیا د زنګ کېږي. چې کله د ټیمبر مارکیټ د وړو خبره وه نو په هغه وخت کې هم زه لکه د غر ولاړم او اوس یو ځل بیا. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار تاسو ته حاضر یم او دا وخت زه په کوزدر ټیمبر مارکیټ چکدره کې ولاړ یم چرته چې زما دوه درې ملګرو چې کوم د وړاندې نه په ټیمبر مارکیټ باندې خبره کړې ده او دا هم یو حقیقت چې کوم هغې ویلي دي چې د تیرو 2 کالو نه لکه مطلب دا چې په دې ټیمبر مارکیټ کې د لرګي نیلامي چې کومه ده نو هغه بنده او هغه لرګی چې کوم د چترال دیر د شنګلې د ځنګل نه راوړی شوی دی او هغه دلته کې پروت دی نو د هغې نیلامي چې کوم ده نو هغه نه کېږي او د هغې ذمه دار چې کوم ده نو هغه صوبایي حکومت دلته کې ګرځولی کېږي چې کوم متعلقه ټیکداران دي نو هغې سره چې کله مونږ خبره کړې ده نو هغې وایي چې صوبایي حکومت په هغې باندې پابندي لګولې ده. دغه په خپل ځای باندې یو حقیقت دی او د دغې پابندۍ د وجې نه دلته په لکونو پوټه لرګی چې کوم دی چې هغه که ګیلی دي او که سلیپر دي نو هغه وراسته شوي دي او وینو چې کوم دی نو هغه وخوړه د ځمکو خوراک دی قیمتي لرګی دی. دا هغه لرګی او هغه ګرګې چې کومې دلته راوړل شوي دي او لګیا دي ورستېږي. دا وګورئ دلته کې دا یو بل لاټ چې دلته کې چې کوم دی لګیا دی او رستېدو طرف ته چې کوم دی نو روان دی. همدغه شان دا لاټ هم لګیا دی ورستېږي. دا وګورئ دا خو بیخي چې کوم دی او لګیا دی ختم شو چې بیخي روش شو او دغه شانته که موږ بیا دغه ټول لاین ته وګورو نو ځای په ځای چې کوم دغه ورستې ګرګې پرتې دي دا ګرګه هم ورسته شوه او پرته ده بارانونو ته او دغه شانته که بیا موږ دې ته وګورو نو دا ځان له لاړه او ورسته شوه د وینو خوراک شوه خو د نیلامۍ د اجازت نه کېدو په وجه باندې چې کوم دی نو د دې ګرګو دغه حال دی. تاسو وګورئ د هغه ګرګې دي چې کمې دلته کې چې کوم دی نو تاسو ته مونږ په خپلو خبرو کې ووایو چې لګیا دي ورستېږي او نیلامي چې کوم دی نو هغه بنده. دا وګوره دا لاټ هم متاثر دی. دا یو بل لاټ دا وګوره دا د ورستېدو مطلب دا دی چې کار مثال چې قیمتي لرګی چې کوم دی نو هغه څنګه دوړه کېږي او همدغه شانتې دا ګرګې هم دي او دغه شانتې بیا په سوونو سلیپر چې کوم دی نو هغه هم متاثره دي او دغه لګیا دی څیزونه چې کوم دی نو هغه ضایع کېږي او خرابېږي خو د بدقسمتۍ نه دلته نیلام بند دی او دا تاوان چاته کېږي صوبایي حکومت ته پخپله کېږي هغه ذمه دارو له پکار دي چې هغې دلته کې د دې څیز نوټس واخلي او د اجازت ورکړي او دغه شانته په دې حواله باندې که فرض که مطلب دا دی چې دغه خبره هم شوې ده دا په خپل ځای باندې یو حقیقت دی چې کم لرګی په چترال او دیر په ځنګلو کې وینډپال چې کم سیلی طوفان راچولی دی نو هغه هم پروت دی سړکونو ته رایستی شوی دی او هغه هلته کې د ځمکې خوراک کېږي بلکې چې تیر کال کم سیلابونه راغلي په تیرو کلونو کې نو هغه لرګی چې کوم دی نو هغه سیندونو سیلابونو وړی دی او په پیښور او نوښار او دغه شانته په هغه ځایونو کې چې کوم دی نو خلکو رانیولی دی نو دغه هم د حکومت خزانې ته چې کوم دی نقصان شوی دی ځکه چې دغه لرګی دلته دې ټیمبر مارکیټ ته راغلی وی یا اوس چې کوم پروت دی او هغه راشي نو حکومت ته صوبایي حکومت خزانې ته چې کوم دی 40% د دې برای راست چې کوم دی نو هغه ځي نو هغه څیزونه چې کوم ویلی شوي دي دغه بالکل ټیک ویلی شوي دي او دې سره سره د دې ټیمبر مارکیټ کې د نیلامۍ د بندش نه چې کوم دلته مقامي خلکو ته روزګار
نو هغه هم مطلب دا چې کوم ټیکداران دي یا ټرکونه دي یا مزدوران دي یا هوټلې دي دلته به پنجاب نه خلک راتلل نیلامۍ ته، دلته به د بلوچستان نه راتلل، دلته به د سیند نه راتلل. نو دا دیزګي هغه هوټلې او هغه دغه به چلېدل هغه هم ورسره بند شوي دي. دغه چې کوم ویلې شوي دي دغه ټول څیزونه په خپل ځای باندې یو حقیقت دی. خو د افسوس خبره دا ده چې دلته کې دا کم د یو کال چې کم لرګی بند دی اوس نیلام نه کېږي، نو په دې د یو کال نه زیات وخت وشو. نو په دې دوران کې د سوات یو صوبایي اسمبلی ممبر د هغه لاټ راغلی او هغه ته اجازت ورکړی شوی دی په یوه کمره کې اوړی جمع. دا په خپل ځای باندې یو سوالیه نشان دی. بیا دا هم ډېر د افسوس خبره ده چې پیر مصور شاه صاحب چې کم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ځنګلاتو مشیر دی دلته کې راغلی دی، د هغه دپاره په روټۍ تاوان شوی دی، د هغه په راتګ باندې به خامخا خرچه شوي. هغه هم دلته راغلی دې خلکو چې راوستی هم په دې بنیاد یې راوستی چې دی به زمونږ مسلې چې کوم دی نو هغه حل کړي. خو داسې معلومیږي پیر مصور شاه صاحب چې کوم دی نو هغه هم د هغه افسرانو او متعلقه ذمه دارو په مخ کې چې کوم دی ناکام دی. د دې ټمبر مارکیټ په چلولو کې دلته د نیلامۍ اجازت غوښتو کې کوم چې دلته کې لکه مطلب خلک وایي چې یاره څه خلک داسې دی چې هغوی دا نه غواړي چې دلته کې چې کوم دی نو دا کاروبار وچلېږي او دا ټمبر مارکیټ وچلېږي او دا په مخ په وړاندې لاړ شي او د دې خلکو روزګار چې کوم دی دا مخکې لاړ شي. او دې سره سره دا هم یو حقیقت دی چې کم لرګی پبلیک باندې چې کوم دی نو هغه زی او د پېښور او د اسلام آباد په مشینانو کې چې کوم دی نو پروت دی، نو چې دلته نیلام نه کېږي په درګۍ کې چې کوم دی ټمبر نشته او دغه شانته د هزاره کې چې کوم دغه هغه نه کېږي. دغه لرګی په کم سایډ باندې ځي او څوک یې وړي، دا ټول سوالونه چې کوم دی نه په خپل ځای باندې ټیک دي. زه چې نن بل یو کم د دې سره مسله ده چې کوم دی نه هغه مخې ته راوړم نو هغه دا ده چې دلته کې ډېره زیاته قیمتي مشینري د تېرو 100 کالو راڅخه چې کوم دی نو هغه پرته ده او چې څنګه لرګی چې کوم دی نو هغه ورستېږي لګیا دی د نیلامۍ نه کېدو د وجې نه، نو دغه شانتې هغه مشینري چې کوم دی نو هغه هم زنګ کېږي. د لرګي سره سره دا هغه مشینري ده چې کومه د 100 کالو راڅخه چې کوم دی نو دلته کې راغلې ده او په دې باندې به د چې کله ځنګل یې وهلی کېدی نو هغه به د ځنګل نه د غر نه چې کوم دی نو لاندې په دغه څیزونو باندې به چې کوم دی نو راښکوده کېده. د هغه رسۍ چې په هلته به په استعمال کې راتلې دغه شانتې دا اوزار چې دا به بره په ځنګل کې پروت و چې کومې ګرګې به والی کېدې نو هغه به په دې څیزونو باندې لاندې راښکوده کېدې. دا مشینري دا هم ډېر قیمتي مشینري ده. د یو ورسره دا ګاډی ولاړ دی دغه شانتې بیا که موږ دې ته وګورو نو دا د زرونو روپو خو تش دغه ټیرونه چې دا کم وخت نه ولاړ دي او دا پکې چې کم دی نو دلته د لکاو روپو دغه هم ضایع کېږي. او ټمبر جیک دا په خپل شان و چې ده به چې کوم دی نو دغه څیزونه راکول. دغه شانته که موږ بیا دا مشین وګورو بیا که موږ دا وګورو دا تاسو وګورئ نو دا هغه قیمتي مشینري چې کم راوړی شوی دی دلته کې د کلونو راڅخه چې کوم دی نو پرته ده او دا زنګ کېږي. حالانکې سر پرې له پاسه شته خو که فرض که دا په کار نه راځي نو پکار داره چې دا هم نیلام شي او دا وګوره دې طرف ته دغه شانتې بیا هغه طرف ته نو دا هم دلته کې چې کوم دی نو لګیا د زنګ کېږي. څنګه چې لرګی لګیا دی دوړېږي وینې خو نو دغه شانته دا مشینري دا هم دلته کې پرته ده او دغه هم لګیا د زنګ کېږي. دغه شانته زه به مخکې لاړ شم تاسو ته به یو 2 ګاډي نور وښیم. دغه شان دا ګاډي هم چې کوم دی نو ولاړ دي دا 2 دادي او ورسره چې کوم دی یو دغه دی ولاړ دی دا هم لګیا د زنګ کېږي. دې سره دا ټیمان او بیا دلته دغه نوره مشینري چې دا لګیا ده دلته کې پرته ده. ګو کې چې سفر پې شوی ده دوی خپله خواري کړې ده خو بیا هم دا زنګ کېږي او دغه شانته دا قیمتي رسۍ چې په خپل وخت باندې دا راغلی او دا نیلم شوی نو دا هم د صوبایي حکومت د خزانې لپاره چې کوم دی نو یو قیمتي اثاثه وه، ډېرې پیسې به دې تللې وې. د بدقسمتۍ نه دلته چې کم افسران تر اوسه پورې راغلي دي، که هغه د FDC دي او که سیاسي دي او که سرکاري دي،
نو هغې ته دا مشینري چې کوم دا په نظر نه راځي ولې چې یاره د دې هم څه بندوبست پکار دی دا زمونږ ډېره لویه المیه ده چې د لرګي د نیلامۍ بندش ته وجې نه لرګی وای نه خوري او دا قیمتي مشینري چې کومه ده نو دا لګیا ده زنګ کېږي دا چې څومره ذمه دار راغلي دي هغې به دا لیدلي همي خو تر اوسه پورې خاموش دي